نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږم پارا اولنی آیاتونه دي. دې سورت ته سورة المائده وایي ځکه په دې سورت کې د بني اسرائیلو د دسترخوان ذکر دی او مائده دسترخوان ته وایي. وروسته به واقعه انشاءالله د مائدې راځي. دا سورت مدنی سورت دی، د هجرت نه بعد نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا سورت پنځم سورت دی. نازلېدو په لحاظ سره دا سورت یو سل 12 نمبر دی. په دې سورت کې 14 رکوعات یو سل شل آیاتونه دي. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دي چې په مخکې آیاتونو کې د سورې نساء په آخره کې د احکام ضروریه ذکر وشو. اوس د دې سورې مائده په شروع کې د احکام ضروریه ذکر کیږي. یا د مخکې سورت په آخره کې د مؤمنانو متقیانو انجام جنت ذکر کیږي. سورۃ المائده په شروع کې مؤمنانو متقیانو ته احکام ضروریه چې د کامیابی بنیاد دی هغه ذکر کیږي. یا د سورۃ النساء په آخره کې د عیسی علیہ السلام بندگی او تردید د عیسی علیہ السلام د خدای بیان شو. د دې سورۃ په آخره کې به هم د عیسی علیہ السلام بندگی او تردید د عیسی علیہ السلام د خدای ذکر کی. یا د سورہ نساء په شروع کې د الله پاک خالقیت بیان شو چې الله پاک تاسو خالق دی، ټول د یو آدم علیہ السلام نه پیدا کړی. او د سورۃ المائده په شروع کې د الله رب العالمین بادشاہی ذکر کیږي چې د دې ټول مخلوق بادشاہ یو الله دی. یا د مخکې صورت په آخره کې شرک اعتقادي تردید وشو او د سورۃ المائده په شروع کې د شرک عملی تردید کیږي. دا سورت مدنی سورت د هجرت نه بعد نازل شوی دی. په دې صورت کې با د اهل کتابو او د مشرکانو د غلط رواجونو تردید الله پاک ذکر کوي. خلاصه د صورت دا ده، د صورت په شروع کې با د مشرکانو کافرانو د جاهلیت د زمانه د غلط رواجونو تردید الله پاک ذکر کوي. بیا ورپسې الله پاک خپل انعام د نبی علیہ السلام په امت د تیمم په صورت کې ذکر کی.
بیا د بنی اسرائیل نه چې کوم وعده د موسی علیه السلام په وخت کې اخیستلې شوی و د هغې ذکر به وشي. بیا د یهودیانو عیسیانو د غلطو دعوو او د غلطو عقایدو تردید به وشي. بیا به د هغې نه بعد د حضرت آدم علیه السلام د قابیل او د حابیل بچو تذکره وشي. بیا به د هغې نه بعد د یهودیانو کتمان حق او رشوت اخیستل بیان شي. او د هغې نه بعد به د جاهلیت د زمانې ظلم او د هغې حل او جائز طریقه به ذکر شي. او بیا به الله پاک مؤمنان د یهودیانو عیسیانو د دوستانې نه منع کړي. بیا به الله رب العالمین د یهودیان عیسیانو د ګستاخۍ جواب وکړي چې د الله پاک په شان کې کم کړي. بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه او د هغې حفاظت به الله پاک بیان کړي. د هغې نه بعد به د اهل کتابو عیسیانو شرکي عقیدې چې عیسی علیه السلام خدای مني د دې تردید به الله پاک وکړي. د هغې نه بعد به داود علیه السلام د قوم حال بیان شي. بیا به د هغې نه بعد د قسمونو ذکر وشي. او د هغې نه بعد به بیا په صورت د حرام کې د حج یا د عمرې چې کوم ممنوعات دي هغه به مختصرا ذکر شي. د هغې نه بعد به یو واقعه د یو مسلمان د دوه ملګرو د سفر بیان شي. او بیا به د عیسی علیه السلام معجزات، بیا مسله د دسترخوان، او د هغې نه بعد الله پاک په دربار کې د عیسی علیه السلام جواب ویل د قیامت د ورځې. بیا به د مؤمنانو کامیابی د صورت په آخره کې بیان شي. دا ټول صورت خلاصه مختصرا تاسو ته وړاندې شو. الله جل شانه د صورت په شروع کې مؤمنانو ته د وعدې پوره کولو حکم فرمایي چې مسلمانانو تاسو کومې وعدې کړې دي وعدې پوره کړئ. که وعده مو د الله سره کړې الستو بربکم هغه هم پوره کړئ. که وعده مو د بندګانو سره کړې وي هغه هم تاسو پوره کړئ، خپلې وعدې پوره کړئ. بیا د مشرکانو د جاهلیت د زمانې چې هغوی به بعضې څاروي د خپلو بتانو په نوم باندې حرام ګڼل، الله رب العالمین د هغې تردید کوي چې د حلال څاروي په تاسو حلال دي. البته بعضې څاروي وروسته په سورې انعام کې راشي الله پاک حرام ګرځولي دي، هغه ستاسو دپاره حرام دي. نور دا څاروي چې تاسو کوم د ځانه حلال حرام وایي دا حرام مه ګڼئ. کم چیزونه چې حرام دي د هغې مختصرا ذکر به الله پاک وکړي. مردار حرام ده، حرمت علیکم المیتۃ، په تاسو باندې مردار حرام ده. د هغې نه علاوه وینه په تاسو حرام ده. هغه ځناور حرام دي چې په پنجو باندې خوراک کوي یا په داړو باندې سیرل کوي، دغه څیزونه حرام دي. وروسته به انشاءالله راشو. او بیا الله جل شانه مؤمنانو ته د شعائر الله د ادب احترام حکم فرمایي. شعائر الله هغه اعمال افعال چې عرفاً د مسلمانۍ علامه ګڼلی شي هغې ته شعائر الله وایي. لکه مثال مونځ شو، حج شو، ګیره شوه، پګړۍ شوه، یا دا فرایض او حدود شو، دا د اسلام علامې ګڼلی شي. مسلمانان به د ادب احترام کوي. بل ابتدا نه چې کوم د اشهر حرم مسله وه چې اشهر حرم خیال ساتئ، ذی قعده، ذی الحجه، محرم او رجب
د دې خیال ساتي. حاجی صاحب د قربانۍ ساروی میدان د مینا ته د حج په صورت کې لیږي نخدار کړی دي او یا بغیر نخې دي نو دې ساروی ته به تاسو ضرر نه رسوئ. کم سړی چې حج او عمرې دپاره بیت الله شریف ته ځي نو هغه ته هم تاسو ضرر نه رسوئ. البته د لږ وخت دپاره په تاسو باندې پابندي د حلال څیزونو ولګېدله چې حالت د احرام دی. احرام په دوران کې تاسو ښکار مه کوئ، د اوچ ښکار د هغې نه ځان وساتئ. دین علاوه د یو قوم دشمنی تاسو دې خبرې ته مجبور نه کړي چې تاسو په هغې زیاتې وکړئ. لکه په شپږم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 1500 صحابه کرام دي د حدیبیې په مقام باندې کافرانو دی بند کړ چې تاسو به عمرې له نه ځئ، را روان کال ته تاسو تللی شئ. کله چې اووم کال د هجرت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو مکې مکرمې ته روان شو. الله پاک او فرمایل چې تاسو د دې میاشتو د دې ځای خیال وساتئ، که د خلکو سره ستاسو دشمني ده هم نو بیا هم تاسو خیال کوئ دې ته تاسو تجاوز پې ونه کوئ. او بیا فرمایي د نیکۍ په کار کې د یو بل مرګتیا کوي، د ګناه په کار کې مه کوئ. بیا بعضې څیزونه چې هغه مردار دي د هغې نه ځان وساتئ. هغه مردار څیزونه یو څاروي بغیر شرعي طریقې ذبح شو، مرداره ده مې خورئ، وینه ده مې خورئ، خنزیر غوښه ده مه استعمالوئ. د غیر الله په نوم باندې قرباني کړي شي لکه د بوتانو یا د پیرانو یا د خدایانو مه خورئ. کم څاروي پانسي کړی شو مې خورئ. کم څاروي په غټ کاڼي یا لرګي باندې ووهلی شو د هغې د وجې نه مړ شو نو مې خورئ. بره ځای نه راپرېوت نو دا هم مه خورئ. یو څاروي بل څاروي په ښکر باندې مړی کړو دا هم مه خورئ. درندګانو ستاسو نه یو څاروي وخوړو څه عزت یې پاتې شو دا مه خورئ. د جاهلیت د زمانې چې کوم په غشو باندې تقسیم وکړي شي دغه هم تاسو مه خورئ. د بوتانو په ذریعه د بوتانو په نوم باندې چې کوم منښت وکړي شي هغه هم تاسو مه خورئ، ځکه دا حرام دي. بیا الله پاک په دې آیت کریمه کې د خپل دین د اکمال او د اتمام اعلان کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لسم کال هجرت باندې حج له لاړو. حج په موقع باندې نبی علیه السلام اوښه باندې ناست دی، وحی شروع شو. په دغه وحی کې په نبی علیه السلام باندې دومره بوج راغلو چې د ډېر بوج د وجې د نبی علیه السلام چې کومه سورلۍ اوښه وه هغه کېناسته. هغې نه بعد الله پاک وحی نازله کړه، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا آیت الله پاک نازل کړ. د دې آیت د نازلېدو نه بعد نبی علیه السلام په دنیا کې تقریبا 80 ورځې ژوندی و. هغې نه بعد بیا نبی علیه السلام وفات شو. کله چې د آیت کریمه نازل شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر زیات وژړل. په دې وجې وژړل چې الله رب العالمین کله دا خپل دین پوره کړ نو د نبی علیه السلام په دې کې د وفات کېدو خبرداری دی چې دین پوره شو، نبی علیه السلام په دې نه بعد وفات کېږي. ډېر زیات وژړل. میدان د عرفه ورځ د جمعې وه، ورځ د عرفې وه او لسم کال د هجرت و. په دې ځای کې په نبی علیه السلام باندې دا وحی الله پاک نازله کړ. بیا نبی علیه السلام نه ښکاریانو صحابه کرامو تپوس کو چې مونږ خو ښکار کوو نو مونږ به څه کوو.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ندی صحابو تپوس کو چې من ښکار کو نو من بخکار کې کم څاروي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وحی نازل کړ چې تاسو د ښکار د پاره کم تعلیم یافتا زناور خوشی کوي د لښکار وروړي او د الله نوم په تاسو خو دې دغه څاروي الله نوم په تاسو اخیستي دغه څاروي ښکار تاسو خوړی شي سپی یا باز تعلیم یافته جوړیږي نو په دې خلک کارونه کوي چې دا سپی یا باز د احکار ماتم کی وینې ته به بیا هم دا سپی د احکار نه پلیتي د احکار حلال خوړی شي خو د دې لپاره 15 شرط دي احکاریان دې په دې مسله باندې خصوصا توجه کوي دې مسلې لپاره 15 شرط دي د باز یا د سپی کار چې حلال ګرځي 15 شرط دي اولنی شرط دا دی چې دا سپی یا باز دا به تعلیم یافته وي جټ بني تعلیم یافته وي تا به ته طریقه د ښکار خولي چې ښکار به داسې کېرې مالک ته به داسې راوړي دویم چې دا باز یا سپی دا به په خپل اراده سره نیت لري دا به تا پریخي وي ښکار پسې به تا لګولي چې پټي دې ور واچو چې صبر الله ښکار پکې وګیر کا دریم شرط دا دی چې دا ښکار دا سپی یا باز په خپل باندې نه خوري تاله وروړي څلورم شرط دا دی چې کله ته د ښکار پسې د باز یا سپی خوشي کې نو د باندې به بسم الله وي او پنځم شرط دا دی چې د ښکار تا تروړي او مړ وي نو دا به د سپی یا باز زخمی کړي چې بدون کې وینې ته بيولي وي دا خو د ښکار مسله شو نو تعلیم یافته سپی یا باز چې تا د پاره ښکار 19 په دې شرایطو باندې پورا دا بیا د ښکاري انسان خوړی شي بیا الله رب العالمین فرمایي چې ستاسو د پاره ستاسو د مسلمانانو ذبیحې چې تاسو په خپل لاس حلال کې غم خوړی شي او که اهل کتاب يهود عیسایان ستاسو د پاره او سیس حلال کې غم خوړی شي خو په شرط د دې چې هغه يهودي عیسائی وي چې هغه مرتد شي وي لکه یو مسلمان دی او دی يهودي شو دا مرتد دی نو دا اوس کتابي نه دی دا مرتد دی یا یو مسلمان دی نعوذ بالله دی مرتد شو عیسائی شو نو دا اوس يهودي یا عیسائی اهل کتاب نه دی بلکې دا اوس مرتد دی نو دا مرتد د لاس خوراک حرام دی او د کتابی د لاس خوراک حلال دی مسلمان یهودی عیسائی د دې د لاس خوراک کولی شي او بیا د نکاح په مسله کې د يهوديان عیسایان نه تاسو په نکاح باندې خزه کولی شي خو ورکوي بنا خدا سے خزه به کوي چې هغه طالبہ د عفت او د پاک دامنې وي مقصود دا غي خپل شوق پوره کول نه وي او زناکارم نوی پټی یارانه دوستانه د موبایل او تعلقاتم نه ساتي نو دې سره تاسو نکاح کولی شي تو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو تاسو پر والو کې د خپل وعدو احلت لكم بهیمه الانعام حلال کړی شي دي تاسو لپاره چار پایان زناور الا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وانتم حرم مگر هغه ساوي چې پاغه باندې يطلع عليكم چې لستري چې پتا سو باندې رستو په سوري انعام کې
غیر محل الصید وانتم حرم ندی حلال کار بحالت ددو احرام کس تاسو دا پارا ان اللہ یحکم ما یرید بیشک اللہ پاک حکم کی داغ سچغواری یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو لا تحلوا شعائر اللہ تاسو بیزتی مکوی بیدبی مکوی دا شعائر اللہ دا کعبی بیزتی بنکوی دا جماعت بیزتی بنکوی دا طالب بیزتی بنکوی دا عالم بیزتی بنکوی دا منز بیزتی بنکوی دا گیر او دا پگڑے بیزتی بنکوی دا حج او دا روجی بیزتی بنکوی زکا دا شعائر اللہ دا صفا مروہ بیزتی بنکوی ولا شهر الحرام ای بیدبی بنکوی دا میاشت دا حرمت ولا الحدی او ندا قربانی ولا القلائد او ندا قربانی چه داغی غالو تا پتے اچوری قلائد جمع دا قلادی دا قلادی نسبت کے انسان توشی دا دین مراد ہار وی ہار او که دا قلادی نسبت جناور توشی دین مراد بیا پتے وی تقلیدم دا قلادین دی خو انسان تا نسبت کی گناہ ہار دی منگا تاسو دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب اغا ہار غاڑی تا چولے ولا آمین البیت الحرام او نو داغا بندہ چاگا قص کری دا بیت الحرام اغا بیت دبیو غلب تکلیف نور کوئی یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چی دی لٹی دا اللہ فضل و رضا مندی وَإِذَا حَلِلْتُمْ فَاسْطَادُوا هرکل جی تاسو حلال شید احرام نعوزین تو تاس دی اجازت دخکار دی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور آتیز دن کی دشمنی دا یو قوم پا دی خبر ان پا دی خبر صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدو چی تاسو دی بن کی دا مسجد حرم نا دا تجاوز دا وجنا چی تاسو پی زیادیو کی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تاسو امدادو کی دا یو بل سرا پنے کے و پا تقوی کی یو بل سر پنے کی مرگیتیا کوئی یو مسلمان دی جماعت جوڑی و سر امدادو کتم و سر جوڑ کا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تاس امداد مکی دیو بل سر پا گناہ او پا ظلم کی نن چیو کس غلا لزین ور سر ملگری مدد کی پا غلا کی نن کیو مسلمان حرام کارے لزین نور مسلمانان و سر امداد کی پا دا حرام کارے کی اللہ فرمائی دام کوئی نن کیو مسلمان دبل مسلمان سر جگڑی لزی نڈیر مسلمانان و سر پاشر باندی جگڑی لزی واتقوا اللہ تاسو یریگی دا اللہ نزاتی مکوئی ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ پاک سخت عذاب ورکون کی دی حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر حرام کلیشی پتاسو باندی خوڑل او غشتل خرسول دا مرداری دوین دا خنزیر و محل لغیر اللہ بھی او ساروی چی پاغی نموا غشتر شید غیر اللہ دا اللہ نا علاوہ دا پیر یا دا مرید یا دا منجور یا دا زیارت یا دا مشر والمنخانقت و ساروی چی پان سکریشی والموقودت و ساروی چی پان غٹ لرگی یا پکانی باند منکریشی یا پٹس باند اویشتلیشی خکاریان چخکارو کی ڈزو کی پٹس باند سو اولی یا پیلے اولی او آغا مرشی و دیر او آخر دا بیا مردار دا بنخوری والمتردیت و آغا ساروی چی دو چت زین را پریوز یو مرشی والنطیحت آغا ساروی چی بلے پخکر باندی ہوئی مڑی کی یا گاڑی و سر ایکسیڈنٹو کو مرشو دا مردار دی وما کل سبع اللہ ما دکیتم او آغا ساروی چی خوڑی باز درندگانو مگر آغا چی تاسو حلال کئی که درندگانو خوڑی دی مڑکڑی دی تاسو تے سپریخی دی تاسو بدانقری مردار دی او کچری جوندی دی نبیائی علال کی بیاستا زپار جائز دی خوڑل وما دو بحال النصبی او آغا ساروی آرام دی چیز بھکڑی شی پا بطانو باندی
وان تستقسموا بالازلام دا چې تاسو تقسیم کوي د جاهلیت د زمانه په غشو باندې دا حرام دي ذالکم فسق دا کارونه د ناروا دي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نن نو امید لري کسان چې کافران دي تاسو د دین فلا تخشوهم واخشوني تاسو مې یریږي دوی نو یریږي زمانہ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نن ما پورا ک پتا سو باندې خپل دین او پورا مې ک پتا سو خپل نعمت او زرزا شم ساده فار په اسلام دین باندې فمن استر في مخمصه غير متجانب الاثم پسرا سو چې مجبور شو ورل دغه مذکوره سيزونه تا دلوګي د وجنا خدا سي حال کې چې دیني ډکون کې خپل ګېډا غیر متجانب الاثم دینی ډکون کې خپل ګېډه چې ګناه ده فإن الله غفور رحیم پس بشک الله پاک بخون کې مهربان دي يسألونك ماذا أحل لهم دې تاسو کې ستانه پیغمبر علیہ السلام چې کوم شی ذبیح د پاره حلال دي قلت فرموا حل لكم الطيبات حلال کړي شي دي پتا زو باندې پاک ساروي وما علمتم من الجوارح مكلبين او هغه سپی چې تاسو تعلیم ورکړي دي د زخمی کوونکو نه مکلبین په کار باندې ورچور د پاره تعلمونهن چې تاسو هغه ته تعلیم خودلی مما دا علمکم الله چې الله پاک تاسو ته کوم علم درکړي فکلوا پس تاسو غری مما دا کار نام سکنا علیکم چې د کار من کستا د پاره واذکروا اسم الله علیه تاسو نوم یاد کړئ الله پاک باندې واتقوا الله ان الله سريع الحساب تاسو یریږئ د الله نبی چې الله پاک زره حساب کوونکی دی اليوم احل لكم الطيبات ما حل احل لكم الطيبات حلال کې شي ساز پارا پاک سيزونه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او طعام دال کتاب ساز پارا حلال دی طعامكم حل لهم ساز طعام داغي د پارا حلال دی والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او حلال دي استاد پارا پاک دامن مؤمنان والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک دامن زنانا د ال کتاب چې تاسو نو وړاندې وته کتاب ورکړی شوی اذا اتيتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکوي وي تاسو مہرنا محسنین غیر مسافحین او تاسو طالبان دا عفت او د پاک دامنې غیر مسافحین نه خالق پر شوق پر کون کی ولا متخذ اخدان او نه پټیارانه کون کی او من یکفر بالایمان فقد حبط عمله چا چې کفر کو د ایمان نه فتاقی سر برباد شد عمل نو فی الاخرت بالخاسرین او دی بپاقرت کی دتا وانیانو نبی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة پمخی رکو کی احکام شرعیات دنیاویہ بیان شو اس پدی رکو کی احکام شرعیات دینیہ ذکر کی اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دا اودس طریقہ ذکر کی کل چتاس مسلمانان مانزت پاسین اول اودسو کی نو پا اودس کے سلور فرض ام تاسو تا ذکر کی اول فرض پا اودس کی تاسو لاسون اوین زیدم اول مخ اوین زید دا سر دا ویختو نواق لاتر دا ٹول زر پوری دا یو غوگ نوالا بل غوگ پوری دا ٹول مخ اوین زید پا اودس کی یو فرض شو دیم فرض تاسو وینځ خپل لاسونه د ګوتو د سرونه تر د سنگل سره د ګوتو نوکان د سر نه به تاسو وینځل شروع کی سنگل بور سره وینځي دا دویم فرض شو نو په ګوتو باندې کسنو پالش وغیرہ په نوکان لګیدلی یا پیچونه لګیدلی یا په ګوته کې ګوتموي چې لاندې تنو بنځي یا غړې وی یا بنگړي وی چې لاندې تو بنځي دا بتا سلام دې زلم دوی دا پور لاس بد سنگل سره وینځي فرض دی
دریم فرض وامسحوا برؤوسکم او تاسو مسو کې په خپل سرونو باندې. حدیث د مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر د سلور میسه مسو کړه. د سر د سلور میسه مسکول دا فرض دی د ټول سر سن مستحب او سنت دی. د سر مسم فرض شو. دریم فرض شو. سلورم فرض خپې به وینځي د ګیټو سره د ګوتو نه به شروع کي تر د ګیټو پورې. ګیټې به پکې داخلي وي. دا خپې ووینځي کله چې ستاسو په خپو باندې موزي نه وي. فرض څلور ذکر شو. مخ وینځل، لاسونه وینځل، د سر مسکول او خپې وینځل دا څلور فرض دي. خود خپو وینځلو په مسله کې لږ اختیار شته. که کله تاسو په خپو باندې موزي وي نو بیا د خپې وینځل په تاسو باندې فرض نه دي بلکې په تاسو باندې په موزي باندې مسح کول دي. که په خپه کې موزه وانه د خپو وظیفه بیا د وینځلو نه ده، بیا د مسح ده. او که په خپه کې موزه نه وانه بیا د خپو وظیفه هغه خپې وینځل دي، مسح باندې کار نه کیږي. یا به خپې وینځي چې موزه نه وي، یا به په خپو باندې موزه کې چې کله پې مسح به کې چې کله پې موزي وي. دې نه علاوه بل دریم صورت پکې نشته. په دنیا کې دوه قسم خلق په دې مسله کې په غلطه دي. یو ته شیعگان وی او بل توابیان وی. شیعگان وی په اودس کې خپې وینځل نشته، صرف مسح پې کوه، لمدې ګوتې په خپو باندې راکاږه، خپې پاکېږي. مخم وینځه، لاسونه وینځه، د سر مسح کوه، لیکن خپې مه وینځه، خالي درې ګوتې په لمدې راکاږه. شیعگان وی. وابیان وی من قل کنت نیکان یو خیر دی مسح پخپو مراکاگا نرے جرابی و تسل رپو والوا چو جرابو باند مسح کوا. منگ باتی تپوسو کو چه پاودس کی خپی وینزل ثابت تی دا قرآن نا وارجلکو مل الکابین. پاودس کی پا موضوع باند مسح کول ثابت تی دا دو او یا صحابه کرامونا. دا موضوع مسح ثابت دا دا نبی علیہ السلام دا او یا صحابه کرامونا. تاسو چوئی چی پخپو باندی مسح کول دی یا پخپو باندی جرابے واچولو بیا دا جرابو دا پاسا مسح کول دی نو دیر در تنوائیو دا قرآن یو آیت راتو غیچے کی دادی چی پا جرابو باندی مسح کوئی. اول داشو اوس بیا کچره وابیان وی چې دا خبره په قرآن کې نشتا. من بچنه تپوسو کو د پیغمبر علیہ السلام داس یو حدیث مبارک اوخایا چې پیغمبر علیہ السلام په جرابو باندې مسح کړی وي. کدا دمون خودل یو اختیار بدا سره نور مساتو. د پیغمبر علیہ السلام 1,44,000 صحابه دي. یو صحابی اوخایا چاگه پخپل باندی ستا دا کپڑو دی جرابو باندی مسح کړی وی. اگر چستا پنج باندی اصول قرآن حدیث تی، قرآن کے نشی خودی حدیث کے نشی خودی. صحابی نوخای خود چی دا سیویلی چی پا جرابو باندی مسح شتا. چی دام نشی خودی او بیام دا یخنی پر موسم کی دا مسلمانان پا دوکا کیچے مخ نازک سرمند پاغی اوباچی ورپسی د لاسونو نازک سرمند پاغی اوباچی او ورپسی سخت سرمند خودن پاغی پی مسح کی پا جرابو. داستا کم منطق دی. قرآن کیوں خواہے چی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کری پا قرآن کی چی پا جرابو مسح کوا نشتا. حدیث دا پیغمبر علیہ السلام کیوں خواہی چی پیغمبر علیہ السلام ویلی پا جرابو مسح شتنو منگ بیم در سر شروع کی آوازی تمکو ودام نشتا. وزبا یو سڑیوی چی دا دو نوابیان منس کیو دا پا جرابو مسح کینو دیسر با دلیل وکر او دلیل شتا کن
خپل طبیعت دلیل د دې په طبیعت کې دام دي چې په مانځ کې د هوا خارج شو دس په نه ماتي طبیعت دی د دې په طبیعت کې دام دي چې د وجود نه ربینه لاړ نو په دې مو دس نه ماتي طبیعت دی د دې په طبیعت کې دادی مانځ کې کدما کو کلم په دس نه ماتي دا خو طبیعت دی شریعت خو نه دی موږ د شریعت تابع یو موږ د طبیعت ما تابع نه یو کې دې شی او بزرګ داسې وګورئ چیرې دا وابیان په جرابو مسخې دی وی سم سره دلایل شتا خبره چې وسره یو ته دی مخې د غیر مقلدین او عالم دی عبدالرحمن مبارک پوری نوم دی کتاب لیکلی دی تحفۃ الاحوزی غټ عالم دی د وابیانو هغه په خپل وی د جرابو د مس حدیث نشته خپل وی نو چې خپل عالم وی چې د جرابو د مس په باره کې موږ سره دلیل نشته نو دا خو موږ د ځان نه وایو بل یو عالم دی شمس الحق عظیم آبادی غټ عالم دی په دی وابیانو کې غټ غټ کتابونه لیکلي دي هغه وی د جرابو د مس حدیث نشته که موږ وایو چې نشته نو کې دي چې دوی وی چې تاسو موږ سره نه لګي دا خپل مشران چې دی وی نشته دوی سره بوسکي د خپل او داس کې دوه طریقې شو مسکول کله چې موزی وی او قپی بنزل کله چې موزی نوی دین علاوه بل صورت پکې نشته ها څوک چې په جرابو باندې مسکی دا غي منځونه به ودس دي منځ نه کیږي دا بیٹه ما ځان نم داخله کوي نو پدی آیت کې با دا او داس طریقه ذکر شي یو دیمه طریقه د تیمم به ذکر شي چې کله تاسو او داس یا غسل نشي کولی وبنشتا یا وبشتا په استعمال قادر نه یې نو تاسو بیا تیمم وکړئ تیمم کې بنیت وکړئ چې دا تیمم زدی د پاره کوم چې ز پاک شم او پلیتی زمانه اخوشي مرز کول ما تجایز شي دا غینه بعد بیا یو پیر الله دواړه لاسونه زمکه تراوا چوي هغه لاسونه پټول مخرا کاږي دا یو مسه شو بیا بدوار لاسونه زمکه تراوا چوي او د سنگلو پورې به یو لاس بل لاس باندې داسې لاسونه راکاږي دا دیم ضرب او دیم مسح شوا دا طریقه د تیمم هم د الله پاک د طرف نه د نبی علیہ السلام د امت لپاره خصوصي فضل او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو گواهی ورکوي انصاف سره ورکوي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په مؤمنانو د الله یو انعام ذکر کوي چې تاسو موږ د دشمن د حملو نه ساتلی نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو را دوکې مانځ تا فغسلوا وجوهکم تاسو وینځئ خپل مخونه وایدیکم الى المرافق تاسو وینځئ خپل لاسونه د څنګلو سره وامسحوا برؤوسکم تاسو مسو کې په خپل سرونو باندې وارجلکم الى الكعبین او تاسو خپل خپې وینځئ د ګټو سره وین کنتم جنبان فتطهروا کچره تاسو په حالت د جنابت کې تاسو خزان پاک کړئ وین کنتم مرضى علی سفر او کچره تاسو بیماران یا په سفر باندې او جاهد منکم من الغائط یا را شو کس تاسو د او د اسمات نه ولامستم النساء یا خپل بیبیان سره نزدېکت کړي جما یې کړي فلم تجدوا ما ان پستاسو نمو اوبو فتیمموا سعیدا طیبا پاس تیمم کی پاکا خورا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه پس تاسو مسو کی خپل مخونو باندې او پلاسونو د دې خورینه طریقه تیمم
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نغوار الله پاک چوگردی پتا سبان سے تکلیف ولكن يريد ليطهركم لك الله پاک وار چتا سو پاکی وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون او دا پارا دی چی پورا کہ اللہ پاک پتا سو پل نعمت دا پارا دا شکریہ استاسو وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمت دا اللہ پاک چکر دی پتا سو باندی ومیثاقه الذی واثقکم بی او کلک وعدہ چا اللہ پاک تاسو تراغی حکم کری دا ساتلو دا کلمی اذ قلتم سمعنا واطعنا کلجتا سویچ من گوری دل او من تابداری کو واتقوا الله تاسو یری کہ اللہ پاک ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ پاک خفیری پرازو نسینو باندو یا ایوہ الذین آمنوا مومنان کونوا قوامین اللہ شہداء بالقسط تاسو شی قائم ان کی دا اللہ دا پارا گواہی پہ نصاب باندی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اور اوچت دن کی راتیز دن کی تاسو لرا دشمن دے قوم پا دے خبر چے تاسو انصاف انکی اعدلو تاسو انصاف کوئی هو اقرب للتقوى دے انصاف دے نزیر التقوى تا واتقوا اللہ تاسو یری کے دا اللہ پاک ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ پاک خبردار استاس عملون باندی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم اللہ پاک وعدہ کردہ آئی کسان سر جغی ایمان نوڑنے کے عمل لے کردی تدوید پارا مغفرت اولوی ثواب نبی جنت پوی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم او کسان چی کفر کو تکذیب کو زنگ آیاتونو دا کسان بخاوندان دا جہنم وی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے مومنان تاسیات کی نعمت دا اللہ پاک چکڑی دی پتا سو باندی اذ ہم قومن یبسطو الیکم ایدیہم کلچ ارادو کہ یقوم چملو کی پتا سو باندی پخب اللہ سنو سرا فکف ایدیہم عنکم پس اللہ پاک بن کر دبیلا سنستا سنم واتقوا اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون او تاسو یریگی دا اللہ پاک نو پا اللہ پاک باندی پکار دا چی توکل کی مومنان وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فمخی رکو کی دا مومنان سرد اللہ پاک وعدہ بیان شو چی مومنان سر اللہ پاک وعدہ کڑوا پا عالم ارواح کی چی زستا سربیو اس پدی رکو کی اللہ پاک دا بنی اسرائیل سرا چی کم وعدہ کڑوا اغ وعدہ ذکر کری چی دینے دا تورات پا قبل اولو باندی وعدہ اخستے ہو دا موسیٰ علیہ السلام دولس قوم دا دی یعقوب علیہ السلام دا دولس زامنو نجوڑ شیو اللہ رب العالمین دا دوین وعدہ واخستل دولس قومنا دا بنی اسرائیلو کچرتاسو پا دی اقبل دن باندے ثابت قدم پاتی شوئی زب استاس امدادو کو سب کوئی منز بکوی زکاة بور کوی دما پیغمبران بمنی داغ امداد بکوی او دا زکاة نا علاوات دا نیکی صدقی بکوی دی دولسو قبائل و شریک باندې دا وعده الله پاک سره د موسی علیہ السلام په وخت کې وکړه الله رب العالمین دې ته دو انعام یاد کړ یو انعام دار چې زبستا سو گناهونه معاف کم او دویم انعام دار چې زبستا امداد کو لیکن دی بنی اسرائیل خپل وعده پرې خودل دید اللہ پاک پا کتاب کی تحریف کو او دیتا چکم نصیحت شیو اغا نصیحت دی ہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک دبی اغا بد حال بیان کو او بیا او فرمائل چتا دوی سرا نرمی کو اعراض تینو بن اسرائیل دولس قومو یعقوب علیہ السلام زویو روبیل
داغن وسیو شموع بن زکور د موسی علیہ السلام په دور کې دویم زید یعقوب علیہ السلام شمعونو داغه په خاندان کې شوقوت بن حوری دا د یعقوب علیہ السلام د دې زوی اولاد کې د موسی علیہ السلام په دور کې دریم زید یعقوب علیہ السلام یهودو داغه په خاندان کې کالب ابن یوقنا د موسی علیہ السلام په دور کې سلورم زید موسی علیہ السلام په د یعقوب علیہ السلام په بچو کې الساحر د په خاندان کې یغول بن یوسف د موسی علیہ السلام په دور کې د خپل قوم مشهور د یعقوب علیہ السلام پنځم زوی افراطیم د دو په خاندان کې یوشع ابن نون شپږم زوی د یعقوب علیہ السلام بنیامین د بنیامین په خاندان کې یلطا بن روقود خپل قوم مشهور اووم زوی د یعقوب علیہ السلام ربالون د په خاندان کې د موسی علیہ السلام په دور کې د خپل قوم مشر کرابیل بن سودا اتم زوی د یعقوب علیہ السلام منشا و منشا د دو په خاندان کې کودی بن سوشا د موسی علیہ السلام په دور کې د خپل قوم مشهور او نهم زوی دا یعقوب علیہ السلام دان و دان داغه په خاندان کې امایل د خپل قوم مشهور لسم زوی د یعقوب علیہ السلام شیرو داغه په خاندان کې ستور بن میخائیل د خپل قوم مشهور یو لسم زوی د یعقوب علیہ السلام نفتال د په خاندان کې د موسی علیہ السلام په دور کې د قوم مشر یوحنا دولسم زوی د یعقوب علیہ السلام کوال کاد پدی خاندان کې د موسی علیہ السلام په دور کې کوال بن موخاو نو دا 12 قبایل او د دې 12 بچو د یعقوب علیہ السلام نه جوړ شو دی وعده کړي خپل وعده ماته کړي وو الله جل شانه د دې زونه سخت کړل او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایي چې دې سر نرمیو کا اعراض دو کا نصیحت کو تکو بل پال کتاب کی وادی ما تون کو عیسیانو نسوارا دی تمنگا د دین منگوا د واقع استلاد انجیل په قبل ولو په عمل کولو لیکن دی هغه نصیحت هیر چې پاغي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري هم وا الله پاک فرمایي چې ما د دې په منس کې یو بل سره دښمنی پیدا کړ بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین را اولیګن الله پاک اهل کتاب اعلان کی چې پیغمبر میرا لګل دي تاسو ډېر خبرې چې تاسو په کتاب کې پټې کړې وې دي هغه بیانې دا د الله پاک د طرف نه نور دی دا پیغمبر هدایت دی رڼا ده او د سر کتاب کار دی بیا دی اهل کتاب کې یو جماعت دی چې هغه عیسی علیه السلام ته بعینه خدای وي هغه عیسی علیه السلام په خپل خدای دی نو الله رب العالمین د عیسیانو د دې غلط عقیدې تردید کوي چې عیسی علیه السلام زما بنده دی او خدای نه دی ځکه عیسی علیه السلام د بیبي مریم زوی دی او د بیبي مریم زوی چې شنو الله نه شو ځکه دا مخلوق شو دا په عیسیانو کې د یعقوبیه ډلې عقیده ده هغه وی عیسی علیہ السلام بعینه خدای دی
الله پاک دا غي تردید کی بل د عیسایانو يهوديانو مشترکه یو کفري عقیده وي دي موږ د الله زامن د الله دوستان یو د جنت زمنګ دي الله پاک جواب ورکړي چې تاسو د الله زامن او دوستان یو دا خو تاسو دروغ وایي کدا الله پاک دوستان وي نو تاسو شکرون الله پاک ولې مسخه کوي شادوغان بيزوغان د دې بني اسرائیل نه جوړ شي ولی زکه چې دې مخالفت کړو نو کدا الله زامن او دوستانو نو بیا د دې شادوغان بيزوغان ولې جوړېدل ها تاسو دروغ وایي تاسو د خپل مور پلار بچی د الله بچی نشتا الله بادشاہ دی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراله غلو مقصد ذکر کړي چډېر زمانه بعد چې د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په درمیان کې ول سوا کال فاصله و یا اتل سوا کال او په دې وخت کې په بنی اسرائیل کې وزر پیغمبران الله پاک را لګلو ول سوا کال کې وزر پیغمبران او چې کله عیسی علیہ السلام الله پاک اسمانونو ته اوخیجو نو د نبی علیہ السلام پورې په دې 1500 کال کې یو نبی نور راغلی الله پاک فرمایي دا پیغمبر میرا اولیګ په داسې وخت کې چې نور پیغمبران نور راغلي د بارا دي چې سره تاسو وایي چې موږ ته څوک نبی نه دی راغلی نو نبی میرا اولیګ نو الله پاک فرمایي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او پتاقی سره منګه غستیو کلک وعده د بنی اسرائیل نه په قبل ولو د تورات باندې وبعثنا منهم 12 نقيبا من مقرر کړو په دې باندې 12 مشران وقال الله اني معكم او الله پاک او فرمایي یقینا تاسو سره يم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسولي کچره تاسو قائم وای مونږ او زګور کوي زکات او ایمان ساتي زما په پیغمبرانو وعزرتم متاز دا امداد کوي واقرضتم الله قرضا حسنا تاسو قرض ورکړي الله پاک تخيستا قرض لو كفرن عنكم سيئاتكم زبخام قال لكم استاسنا غناون استاس ولادخلنكم جنات تجري او زبخام قا داخل کم تاس داسي باغونو ته بهيږي با من تعدلن الله داغید اون نهرنا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فتاغي سر چاچ کفر کو پس د دین استاسنا نو فتاغي سر دې گمراه شو د نه غلارنا فبما نقض ميثاقهم لعنهم پس په سبب د ماتولو د دوی د وادو خپل من په دی باندې لعنت ولېګو وجعلنا قلوبهم قاسيه او موږ ګرځول د دوی زونه سخت يحرفون الكلمه عن مواضعه تحریف کو په کلمو کې د خپل زینونه ونسوا حظا مما ذكروا به او دې هر کاغه نصیحت چې باغی دي ته نصیحت کړل شي ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم او همیشه د پاره تب خبرې په خیانت د دوی باندې مگر د کم کسانو د دوی نه فاعف عنهم واصفح پس ته رازو کا د دوی نه عفو کدویتا او یا رازو کر دوی نه ان الله يحب المحسنين بشک الله پاک من ساتي د نیکانو سره ومن الذين قالوا اننا نصارى او باز خلقنا چاغي وي چې موږ نصارا عیسایان یو اخذنا ميثاقا فرسوا حظا مما ذكروا به من د دین واقع سلک لک وعده پذیر کاغه نصیحت چې باغی دي تنصیحت کړل شو فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه پس موږ واچو په مابین د دې سیانو کې دشمنی او بغض تر د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زرد خبرداري ورکي دوی ته الله پاک پکارون د دوی باندې یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا یا اهل الكتاب پتاغي سراغلی تاسو پیغمبر چې بیانې تاسو ته كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ډېر هغه مسائل چې تاسو یې پټون کې غیلره د کتاب
ويعفو عن كثير دي بعفو کی د ډیرونه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فتاقي سراغل تاس در الله پاک در طرف نور او کتاب کارا یادی بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ہدایت کے اللہ پاک بھی بدی کتاب بانی اللہ پاک منغا چاہت اتبع رضوانه سبل السلام چی تابداری کی دا اللہ پاک در رضامن دے دا پار دا نیغلارو دا لارو دا سلامتیا ويخرجهم من الظلمات الى النور او الله پاک برو باسی دوی د تیارو د کفر نه هدایت رڼا ته بيدي خپل اذن باندې ويهديهم الى صراط مستقيم او الله پاک بدی د هدایت کې د نه غلاري لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فتاقي سر کفر کړي کسان چې غوي چې عيسى عليه السلام خپل خدای دی عيسى ابن مريم عليه السلام قلت فرمایا فمن يملك من الله شيئا پسوک مالک تی دا اللہ دا عذاب فمن یملک من اللہ شین پسوک با مالک تی دا اللہ دا عذاب ندر سسیز ان ارادا یحلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جمیعا کہ اللہ پاک اغواری وفات کول دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مورد مخلوقات و ازمک ٹولو سوکم مالک نشتا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہم خاص اللہ پاک دا پار بات چید آسمان زکوز پما بین دا دیس چیسی دا غیر ٹولو دا یخلق ما یشاء اللہ پاک پیدا کی سچ اللہ غواری واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک پر سے باندې قادر دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه او یہودیان سیان چمنگ دا اللہ زامن دا اللہ دوستان جو قلتو فرمائے فلماذا يعذبكم بذنوبكم نبی اول عذاب در کہ اللہ پاک تاستا پر سبب دا کفر استاسو دا گناہون استاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاس انسانان دخ پل پارانو بچیے یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء اللہ بخن کی چاہتا چوغواری عذاب کی چاہتا چوغواری وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما و الیہ المصیر او خاص دا اللہ پاک دا پار بچے دا اسمان زکم پا بین دا دی کسی دا غید و الیہ المصیر دا اللہ پاک تا پسیر طولو کارنو دا یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم یا علی کتاب پتا دی سر راغلی تاسم پیغمبر چھ بیانی استاز دا پارا علا فترت من الرسول پدا سی وقت کی چی دی وقت دا وحی سلسلہ بند دا پیغمبرانو ان تقولو ما جانا من بشید ولا نذیر دا دی دا پارا چی تاسو نو چی ند راغلی مقتصو زید را کون کیو یر را کون کی دا اللہ طرفنا فقد جاکم بشیر و نذیر فتاقی سر راغلی تاستا یر زیر در کون کی دا نیکی دا جنت و ندید و یر در کون کی دا گناہون دا عذابون واللہ علا کل شیر قدیر اللہ پاک پرسل باندے قادر دی وید قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکر نعمت اللہ